کس نه سر و چې کوم ته به سزای موت واورولی شو او دغلته به ټول خلق راغلی او تماشې له چې کوم دی دلته کې به دو سزا ورکوله. دغه ګراوند ټول تاسو کتلی شئ پارک کوم دی د زنانو ځای د مزد دپاره دننه ځو تاسو ته هغه ښه هم ښیو. او بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې وخت کې موږ موجود یو طایف کې او تاسو هغه ځای ته بیو چې کوم ځای کې د ملک فهد جومات دی او جومات سره چې کوم ګراوند دی خوا کې کوم ځای کې به چې کوم کسانو ته سزا میلاو شي هغوی نه سر ولی کېږي نو هغه ځای در منتې ګورمه. په دې وخت کې اوس موږ په لارې روان یو مسجد ملک فهد مسجد ته او دا جومات چې کوم دی دا سوق بلد ورته وایي د هغې خوا کې غټ بازار دی غټ مارکیټ دی هغې څخه دا هلته کې سوق بلد په خوا کې دی. که کوم ملګري زموږ دا په طیف کې ګوري هغو هلته کې تلل غواړي نو دا چې کوم دی د سوق بلد سره په خوا کې ملک فهد ډیر غټ جومات دی او په دغه جومات سره چې کوم دی په بل طرف منتې هلته کې غټ ګراوند دی غټ پارکینګ دی ورسره نو هغو به هلته کې کوم کسانو نه چې سرونه ولې کېدلل کوم کسانو ته به چې سزای موت واورولی شو هغې نه بعد به په هغه ګراوند کې سریعام سرونه ول. نو تاسو ته اوس موږ هغه ځای ښیو. د لارې ویډیو مې تاسو سره ځکه شیر کړه چې تاسو ورسره د سعودي عرب او بیا بلکې د طیف د ښار لږ سیر هم وکئ او دا ورسره وګورئ چې آیا دلته کې څنګه آبادی دی څه حساب سره دوی چې کوم د سایډونو ته ونې دا لګولي دي او دغه شانتې اوس موږ هم تقریبا چې نږدې یو نو موږ رسېدلو والي او طیف علاقه هم داسې علاقه ده چې ټوله غریز علاقه ده ښه ښکلې علاقه ده. په یخنۍ کې دلته کې یخ ډیر زیات وي خلک کوټونه اچوي خو په ګرمۍ موسم کې دلته کې دومره ګرمي نه وي ولې چې علاقه غریز علاقه ده او ډیر بالکل ډیر به هایټ منتې ده بلندي د ډیره ده او که تاسو په دې نه مخې ته لاړ شئ نو هلته ورته ابه وي باحه ورته وي نو هغه علاقې داسې دي چې هلته کې واوره هم لګي او دې نه تقریبا 300-400 کیلومتر په فاصلې منځ هغه برته ته بیا ټول غرونه دي نو هغه طرف ته واورې لګي او یخ هلته کې ډیر زیات وي. نو د هغه ځای رایش پذیر خلک دا وي چې هغوی په جمعي موسم کې راځي د جدې او ریاض طرف ته او په اوړي موسم کې دغلته ټول سیاح ځي ولې چې هلته کې موسم زبردست وي. که تاسو دا مناره وګورئ نو دلته کې دغه د جومات ملک فهد دلته اوس مونږ رسېدلو والي مونږ به ګاډې پارکینګ کوو د مازدیګر ټایم هم د بانګونه ویلی شوي دي نو مونږ به موز هم کوو تاسو ته به دننه د جومات نقشه هم ښیو او هغې نه بعد به تاسو ته مونږ هغه پوینټ ښیو چې کوم ځای کې سزا ورکولی کېږي. نو دې وخت سره مونږ اوس د جومات طرف ته راټن کېږو او هلته کې ځو موز له او تاسو ته د هغې لوکیشن هم ښیو. دا که تاسو وګورئ نو دننه دا سړکونه دي د کورونو طرف ته دغلته آبادی هم دی دا اوس موږ مین روډ نه ووتلو لینک روډ باندې روان یو دغه بلډینګانو سره لاندې تاسو ته کانې پینې اشیا هم میلاویږي. ګاډې موږ پارکینګ که د جومات ته موږ دننه راغلو که تاسو وګورئ نو دغه ډیر غټ جومات دی په طیف کې او دویم جومات چې کوم دی هغه مسجد عباس دی چې عباس رضی الله تعالی عنه په وخت کې هغه هم آباد دی هغې باندې ټوټل هسټري ده قصه ده نو انشاءالله هلته به هم ځو تاسو ته به هغه هم ښیو. که دا تاسو وګورئ نو دننه د دې واشرومونه دي د اودسونو ځای دی دلته کې به اوس مونږ اودس کوو او اودس نه بعد به ځو بیا جومات ته دننه نو تاسو ته به دندې جومات هم ښیو او ورسره د بار چې کوم برمده دا به هم ښیو. نو چې کله موز او دا وشو نو دې نه بعد چې مونږ بیا لاړو نو تاسو سره به مونږ نور شیر کوو. که دا تاسو وګورئ نو دلته کې زنانه هم راځي او سړي هم راځي نو جامع ملک فهد د دې په یو سایډ ته چې کوم دی د زنانو ځای د موز دپاره دننه ځو تاسو ته هغه ښه هم ښیو او بل طرف ته چې کوم دی هغه د کسانو مطلب چې څومره سړي راځي هغه په دې بل طرف موز کوي. دندې چې لاړو نو تاسو ته مونږ ښیو چې آیا په دې ښې طرف د زنانو ځای دی او ګس طرف ته د سړو ځای دی دغلته چې کوم دی ډیر غټ رقبې کې دا جومات جوړ کړی دی او دې سره هغه طرف ته دغه د سزا ورکوي کسانو ته هغې ته پسې بیا ځو. دا که تاسو وګورئ
نو دې غاړې ته دا ټول د سړو ځای دی، دا تاسو کتلی شئ په دې طرف منتي، او په دې ښي طرف ته چې کوم هغه بونډري لګېدل ده دغه که تاسو وګورئ په دې طرف، نو دې نه هغه غاړې ته د زنانو ځای دی، بلکل هغوی ته پرده شوې ده. د پردې نه هغه طرف ته هغوی موس کوي او دې غاړې ته کسان موس کوي. نو اوس بانک ټیم دی او دا اورو، بیا تاسو سره خبرې کوو. بانک واورئ موږ څخه او بیا هغې نه وروستو تاسو سره به انشاءالله موږ نه بعد بهر وځو، تاسو ته به نوره ایریا ښیو. موږ شو موږ نه بهر موږ ووتلو په دې بل سایډ منتې، اوس موږ روان یو هغه ځای ته ځو. که دا تاسو وګورئ نو دلته کې دوی هم واړه واړه ځایونه جوړ کړي دي، دې کې کابل یې لګول دی، ونې پکې دي، دلته کې کسان ماښام مازدیګر ته راځي ځان له ناسي، څوک فیملی سره راځي، څوک د بغیر د فیملی نه راځي او ځان له دلته کې کانه پینه کوي. او دغه شانتې چې کوم دی څه کسان پکې ورزش له راځي، دغلته ځان له ورزش کې دا غټه ایریا ده. که دغه علاقه ټوله تاسو وګورئ نو دغلته پارکینګ دی، دغلته هیڅ هم نشته، سایډونو ته سړکونه شته، نور هغه غاړه د کسان شته، لیکن دلته فیملیانې پاتې کېږي، ځایونه دي. لیکن که دا سړک تاسو وګورئ نو دلته ډېره غټه رغبدو ایساره کړې ده، دا مخامخ پکې کیفی ده. کیفی څخه که تاسو وګورئ نو دا ټوله ایریا چې کوم ده دا بالکل خالی پرته ده، صرف پارکینګ دی، نور پکې هیڅ هم نشته. دا د جومات د بل طرف ته کوم طرف نه چې مونږ ګیټ نه تلي هغه نه دی، دا بل طرف ته او دې ځای کې چې کوم دی دلته کې به دو سزا ورکوله. دغه ګراوند ټول تاسو کتلی شئ پارکینګ دی، لیکن دا جال چې لګېدل دی دا کوم چې تاسو د دغه وینئ ګریل د دې دننه ځای چې کوم دغلته به دو کس نه سر و چې کوم ته به سزای موت واورولی شو او دغلته به ټول خلق راغلی او تماشې له. اوس چونکې دو هغه سریام چې کوم سزا به ورکوله، کوم سر به یې چې وو هغه یې اوس بند کړی دی چې آیا تاسو ته مونږ بری راست ښودلی وی. لیکن دا ده چې د جومات که تاسو وګورئ څوک راځي هم سیر کوله نو ملک فهد جومات په طیف کې ډېر غټ جومات دی او دغه ټوله ایریا چې کوم ده نو دا دغه جومات څخه ده، صرف پارکینګ دي او دغلته د سزا د کوم ګراوند چې تاسو ته مونږ وښو دغه او نور دلته کې داسې څه آبادې دننه په دې ګراوند ایریا کې نشته. اوس مونږ واپس خپل ځای ته روان شو، تاسو ته بیا واپسی کوم دا لار ښیو چې څوک بلد طرف ته به مونږ ځو. مونږ به تاسو ته دا هم ښیو که دا مخکې تاسو وګورئ نو دا شپې ټول لایټونه دي، دلته کې دا لایټونه بلیږي او ډېره ښکلې علاقه ده، ټوله شینکۍ دی، مطلب دا د شنه ده، غرونه خو لږ د ګټو مټو دي خو هغه انشاءالله تعالی چې کله مونږ دلته کې نور هم ډېر تاریخي ځایونه دي، ولې چې نبي پاک صلی الله علیه و آله وسلم بچپن هم دلته کې تیر شوی او په بن سعد ورته وایي هلته به هم ځو، هغه ویډیو هم تاسو سره شریک کوو. او دا د چې نور هم تاریخي ځایونه دي، عمر رضی الله تعالی عنه هم دلته کې جومات دی یو، هلته کې د هغه هم ډېره د دغه قصه ده، نو هلته به هم ځو او ورسره مسجد عباس تاسو ته مونږ په دې ویډیو کې ذکر هم کړی و، عباس رضی الله تعالی عنه په نوم چې کوم مسجد دی هغه وخت نه آباد دی، نو هغې سیر به هم په تاسو منتې کوو او نور هم ډېر هسټوریکل ځایونه دي، ډېرې پخواني چې کوم دی نبي پاک صلی الله علیه وسلم د وختو، نو هلته به هم تاسو بیو، هغه ځایونه به هم تاسو ته ښیو. که ویډیو خوښه شوه نو خپل وروڼو سره ضرور شیر کړئ. میلاویږو بلې ویډیو کو. السلام علیکم.